تاسو مخکې د بعضې صحابو یو صحابي واقع بیانوم یو صرف تاسو وګورئ چې د الله د رسول سره مینه څنګه وه مینه څه ته وایي هغه صحابي چې هغه په خوب کې اذان لیدلی و هغه ته صاحب اذان وایي صاحب اذان د هغه نوم دی عبدالله بن زید ابن عبد ربه د هغه نوم دی عبدالله بن زید عبدالله نوم دی اسان عبدالله ابن زید ابن عبد ربه هغه کله چې اذان لا نو نبی علیہ السلام صحابو ته مشوره کړې وه چې یاره داسې څه کول پکار دی چې خلک جمع له راځي چا به ویل داسې به کوو چې د یهودو په شانې هغوی چې کم قرن الیهود د هغوی څه ښکر د یهودو ښکر ورته وایي د هغوی څه داسې څه چل به کوو څه اواز مواز به یو شي وکړو خلکو یې لمانځه له راځئ نبی علیہ السلام ویل یهود خو داسې ښه خلک نه دی د هغوی مشابهت نه دی پکار بیا ناقوس النسوارا د ناقوس دا کم چې صلیب نښه د دوی به یو وسپنه بل له راچولې اواز به کوو یاره ویل دا هم ښه نه ده چا به ویل جنډه به ولګو چېره دا د مونځ ټیم دی چا به ویل اور به بلو چا به ویل اوازونه به په کوڅو کې کوو نبي علیه السلام تاسو لاړ شئ زه بله زه مشوره وکړو دې صحابي د شپې خوب ولیدو چې په بازار کې یو سړی روان دی په لاس کې ورسره دغه بیګل دی ناقوس النسوارا ورسره دی دا وایي زه پسې په لاره باندې ورغلم چې یا فلان اتبیع الناقوس دا ناقوس خرڅې ویل هغه ویل چې ولې څه پکې ویل ما ورته ویل چې الله مې ویل څه دپاره وایي زه ورته وایم چې نبی علیہ السلام مشوره کولې چې یاره موږ داسې یو کار کوو چې خلک مانځله راځي نو دا به موږ وهو نو خلک به مانځله راځي ویل دا پرېږده ور دې په زه راته یو ښه شی نه ښیمه دا په رشته و الله د سړي په شکل کې ښودلې وه ویل چې وښایه راته و دا اذان یې ورته وښود ویل الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله د لا اله الا الله پورې ورته اذان وښودو هغه راغی نبي علیه الصلاة وسلام تل بېګا خو مې داسې اذان داسې خوب لیدلی دی هله ویل شابه بلال ورته ودرېږه ویل تی ورته وایه او دا بلال به په تیزه باندې وایي فإن اندا صوت منک اواز یې تیز دی نو بلال اهمیت وکنه نیک سړی پورې موږ واقعیت بیان کړي وو دا فضیلت الله بلال له ورکو عبدالله بن زید لږ خفه شو په دې باندې چېره دا خو ګوره اذان ما لیدلی و خوب کې پکار چې ما ویلی وی خاندان یې همداسې لږ د هغه خاندان هم لږ پریشانه شو چېره دا خو زموږ سړي خوب لیدلی دی پکار د اذان ده ویلی وی نو نبي علیه السلام خفه کېږم اقامت پسې ته وکړه که نه هغه اقامت یې په هغه باندې وکړو نو په دې وجه باندې هغه خفګان هم ختم شو دا صحابي دی دا د الله د رسول سره مینې څومره وه ویل کله چې نبی علیہ السلام وفات کېدو که نه دا تلی و پټي ته زمیندارو ځان سې غویان بوتلی دي کوداله موداله یې وړی د پټي کې محنت کوي په دې دوران کې خبر راغی چې نبی علیہ السلام وفات شو دا خبر راغی ویل ده د لاسو نه دا ګینټي بیلچه وغورځېدله ودرېدو داسې کاوا کا او اسمان ته وکتل چې یا الله که دا خبر رښتیا وي دا خبر که رښتیا وي چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی الله زما د سترګو نظر والا ځکه نشم برداشت کولی چې زه په مدینه کې ګرځم او زما نظر په نبی علیہ السلام نه لګي الله زما نه نظر والا داسې خلکو دا به څنګه مدینه وي چې رسول الله پکې نه زه هغې ته ګورم الله زما د سترګو نظر والا او د هغه نه الله تعالی نظر واغستو ځکه چې دا دعا دا سوال ډېر په اخلاص باندې کړی ټیک نبی علیہ الصلاة والسلام وفات شو نبی علیہ السلام وفات شو دا صحابه دي دا مینه و دا محبتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه یوازې انسانانو نه ده کړې د نبی علیہ السلام سره مینه خو کاڼو بوټو هم کړې ده کاڼو بوټو نبی علیہ السلام سره مینه کړې ده حتی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په ورځ باندې کومه اوښه چې د نبی علیہ الصلاة والسلام وه ویل ټوله ورځ د خپل سر په دې ځمکه باندې ښودی او دا اوښکې ته روانې وې او ځمکه یې لمده کړې وه ځمکه د رسول الله اوښ جړل او ټوله ورځ یې نه اوبه څښلي دي نه خوراک کړی دی هغه هم خو داسې غم و چې دا په ټول امت باندې او دا په حیواناتو باندې و دا په ونو بوټو دا غم و د نبي علیه الصلاة والسلام خو سره په رحمت و نو محبت ګورې ولا شرط اول دی شرط اول څنګه چې اقبال وایي چې رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائیں چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ د ټول مخلوق نه د ټول مخلوق نه زما د رابطه ختم شي د الله خدایي معنا د الله د مخلوق نه زما رابطه کټ شي خو چوټې مگر نه هات سے دامان مصطفی د الله د رسول لمن رن چرته پات نشي ځکه که زه ګمراه کېږم د الله د رسول لمن به راټینګوم چې د الله د رسول لمن زمانه لاړله بیا خو زه تباه برباد شوم محبت شرط اول دی شرط اول د الله د رسول سره مینه د الله د رسول محبت دا د صحابو اصل د صحابه کرامو دا مرتبه چې اوچته ده د دې زړه ته دا خبره کو شوې وه دا مینه کو شوې وه جلیبیب یو صحابي دی جلیبیب رضی الله تعالی عنہ و داسې کمزوری رنګ والا کمزوري قد والا و چا بولي خلک وایي چې دله هم څوک لور ورکي یعنې داسې جنۍ به وي چې دته به تن کېږي او داسې مور او پلار به وي چې دله به لور ورکړي دا به څه کوي لکه خلک وایي دا سړی به څه کوي دله څوک لور خور نه ورکوي ناشنا خبره و نبي علیه الصلاة والسلام چې کله خبر شو
جلیبی په باره کې خلک دا خبرې کوي په داسې جنۍ پسې برشته پسې لاړو چې د هغې مثال او نظیر په مدینه کې نه و. نبي علیه صلات وسلام لاړو فرشته پسې ډېره زیاته حسین او جمیله جنۍ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله ورغی نو مور او پلار یې ورله راوغوښتل ویل دی خوا راشئ کېنول. وایي څنګه راغلی د الله رسول؟ وایي زه راغلی ما په دې جنۍ پسې د رشتې دپاره. ډېر خوشحاله شول چې نبي علیه السلام به یا ځان له کوي یا به داسې په خاندان کې چاله کوي. ویل چاله؟ ویل جلیبیب له. مور هم ویل چې یا رسول الله سلم که ځان له کوي چېرته بل چاله کوي نو جلیبیب له خو په دې ټوله مدینه کې څوک جنۍ نه ورکوي، د غریب نه غریب جنۍ نه ورکوي، او زمونږ دا بچی به د هغې سره څنګه وخت تېرېږي؟ دا خو ډېر غیر مناسب ده. پلار یې هم خفه دی پې، مور یې هم خفه ده. کله چې نبي علیه صلات وسلام دا خبره وکړله هغوی کله دا دعوت رد کو و دغه جنۍ خبر شوله چې نبي علیه السلام زما په رشته باندې راغلی دی او ما جلیبیب لګوي. دا تپوس کړی چا د نبي علیه صلات وسلام کړی دی. راووتله ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې که ته مې چاله ورکوې نو بلکل زه دې ته تیاره یم که جلیبیب سره زما نکاح کوې او که د بل چا سره کوې. او په حق مجلس کې نبي علیه السلام عقد دغه جنۍ د جلیبیب سره وکړو. یعنې د نبي علیه صلات وسلام د هغه په سیرت کې د هغه په اطاعت کې خلکو خپل ټول خواهشات قربان کړي دي. یعنې د انسان خو د ټول نه غټ خواهش دی چې ښځه وایي ما ته ښه خاوند میلاو شي چې ژوند به سهولت باني، او سړی وایي چې زما یو ډېره ښه ښځه وي. دا د انسان د ژوند د ټول نه اول نمبر خواهش دی. د دې نه اخو خواهشات شروع کېږي. دغه خواهشات صحابه کرامو د الله پر رسول قربان کړي، دغه خواهشات. یعنې زه دا ووایم په دې تعبیر باندې چې په دې زمانه کې یو سړی د الله د رسول محبت او د الله د رسول اطاعت کې انتها ته ورسېږي، د صحابه کرامو ژوند د هغې نه شروع کېدو، ژوند د هغه ځای نه شروع کېدو. په موږ کې یو سړی چې د بزرګۍ او د تقوا غر ته ورسېږي، د غر څوکې ته او نور اخوا نشي تللی، هغه د صحابه کرامو ادنا د ټول نه کم اطاعت او کم محبت و. ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي که ترمذي حدیث دی چې غیر صحابي او د دې زماني مسلمان د احد د غر امر عمل وکړي موږ کې څوک نشي کولی. د صحابي یو کیلو عمل ته نه رسېږي. ځکه هغوی خو سم د هغوی زړه ته را خبره کوزه شوې وه د الله د رسول اطاعت پکار دی، مینه پکار ده، محبت کول. نور مینه به څنګه یې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناست ہے، یوازې ناست ہے. په دې کې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته صلی الله علیه و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تم یاد شوی وي. ما ویل چې زمو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بکینه مجلس کې کور باندې وخت نه تیرېدو. بدقه و چې بس په کور کې ما ویل د الله د رسول خالصم او عالم استغفر کېناستلم. دا غې نه پس دې خبرې کې دغه د عمر فاروق صاحب راغی. وایي څنګه راللی؟ وی یا رسول الله ته مې یاد شوی ما چې ستا خواله راشم کېنم د سره دې له رالمه. لږ ټایم پس سیدنا عثمان راغی. عثمانه ته څه له راللی؟ وی یا رسول الله وایي ته مې یاد شوی بس ستا خواله راللو. یعنې د کله به چې څوک تنګ شو د هغه د ژوند ښکلا او د هغه د ژوند تسلي دا د نبي علیه صلات وسلام مجلس و. بس د نبي علیه السلام خوا ته به چې څوک ناست و نه په لوږه و نه په تنده باندې و.